ستړي مشي محترمو کتونکو پروګرام فرام د کیمپس سره یو واري بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړي. زموږ هغه ټول کتونکي د دې پروګرام د فارمیټ نه یا د دې طریقې کار نه واقف دي چې موږ د خیبر پښتونخوا د مختلفو یونیورسټو وخت په وخت باندې هلته کې وزټ کوو، هلته ځو، دغسې فیکلټي ممبرانو سره، استادانو سره، همدغه شانتې انتظامي سره، طالب علمانو او طالباتو سره او بیا په تیره والدینو سره خبرې اترې کوو چې څنګه جامعات په بهتره طریقه باندې ښه او بهتر افرادي قوت تیاری. وخت په وخت باندې تاسو وکتل چې زموږ دا سلسله شروع ده او په دې لړۍ کې تقریبا موږ 10 کړی ستاسو په درنه خدمت کې وړاندې کې. تېره هفته کې تاسو وکتل چې د اګریکلچر یونیورسټۍ کمې مسلې وې، په هغې باندې موږ نظر هم واچولو. بیا په تېره د پروموشن او ورسره هغه استادان چې هغې د یو خاص وخت نه بردي شوي دي او هغې په تمه دي دې خبرې ته چې د هغې پروموشن وشي، ځکه چې یو طرف ته تنخواګانې او بل طرف ته د هغې پروموشن. دا یو انتهایی اهم امر چې هغه ذهني طور باندې یو استاد ریلیکس ساتي، په کلارې ساتي او هغه بیا دغه شانتي په بهتره طریقه باندې موجوده وخت کې چې کوم نوې زده کړې دي هغه زده کوي او هغه طلبه او طالباتو ته ورکوي، یعنې د یونیورسټۍ چې کوم معیار دی ورسره ښه کېږي. موږ دا وکتل چې څنګه د خیبر پښتونخوا حکومت رینکینګ سیسټم متعارف کو، په هغې باندې موږ پروګرام وکړو. بیا کومه یونیورسټي په عالمي رینکینګ کې په کوم نمبر باندې ده او د هغې تقاضي څه دي، هغه څومره حده پورې کوي، په دې باندې موږ نظر واچولو. تاسو ته معلومه ده چې تېرې هفتې راسي د پیر ورځې نه یو سلسله شروع ده. موږ په تېره جمعه باندې د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن یو پریس کانفرنس هم په خبري سلسله کې موږ نشر کړی او په هغې کې هغې اعلان کړی. نو دا پوره هفته چې کوم دی دا سټرایک وچلېدو او هغې د کلاسونو نه هم بایکاټ شوی دی، دغه شانتې نورې مسلې هم دي. نو موږ دا کوشش کوو چې موږ چونکې پېښور یونیورسټي یو لویه یونیورسټي ده او دلته کې وخت په وخت باندې موږ پروګرامونه کوو او دا د نورو یونیورسټو د مور حیثیت لري. نو دې ځای نه مختلف فیکلټي ممبران چې کوم دي هغه مایوسه شوه ولاړه. همدغه شانتې دلته کې 250 تقریبا شعباجات دي، کم او زیات. ابا نن په دې پروګرام کې مختلف عہدیداران موږ سره موجود دي. به واضحه کوم د 2000 نه سوا طلبه او طالبات په دې یونیورسټۍ کې سبق وایي. د 1900 شمیره به مخکې په دې کې د فیکلټي ممبرانو ډپارټمنټس پکې مخکې وروستو شو، سیوا شو، څه کې داسې دي چې هغه کې داخلي بندې شوې. داسې وخت په وخت باندې تاسو وکته همدغه شانتې څه پروګرامات چې کوم دي هغه ختم شو، په هغې کې جدیدیت راوستی شو. خو 1900 چې کوم فیکلټي ممبرانو د هغې شمیره په کمېدو څه تقریبا 300 یا څه کم 400 پورې ورسېده. او بل طرف ته لوی بحران دا دی چې یو طرف ته چونکې دا یونیورسټي ډېر پخوا نه ده، نو چې کوم خلک ریټایر شوي دي ظاهره خبره ده چې هغه څه ناسه طریقې سره د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن چې دا کم تنظیم دی نو دې سره تړون لري، دې کې خپل خدمات ترسره کړي دي په مختلفو عهدو باندې. نو موجوده چې کوم فیکلټي ممبران دي، استادان دي، هغې سره هم یو خواخوږي لري. نو هغې ته پنشن نه میلاویږي، موجوده استادانو ته په تنخواګانو کې مسلې دي. بل طرف ته چې کوم طلبه او طالبات دي هغې د دې سټرایک په وجه باندې د کلاسونو نه محرومه دي. انتظامیه په استادانو باندې الزام لګوي، وخت په وخت باندې مونږ وکته. همدغه شانتې استادان چې کوم دی په انتظامیه باندې الزامات لګوي. نو په دې هر څه کې د ټولو نه اهم سټیک هولډر چې د چا په وجه باندې ریونیو راځي، د چا دپاره چې دا پوره اهتمام شوی دی، هغه دي طلبه او طالبات او د هغې والدین. نو والدینو باندې څنګه موږ په تېر پروګرام کې د اګریکلچر یونیورسټۍ د پروګرام نه وړاندې چې کوم پروګرام موږ نشر کړی و، په هغې کې تاسو اورېدلي وو چې طلبه او طالبات والدین چې کوم دي په کې زیات مزدورکار دي، د ګرانۍ شرم سوا ده، غربت هم سوا دی. او د دې باوجود هغې د نورو یونیورسټو نه زیات فیس، یعنې پرایویټ یونیورسټۍ نه مو زیات فیس په پېښور یونیورسټۍ کې ورکوي. نو دا دومره بوج په والدینو باندې پروزي. طلبه او طالبات راځي د یو ښه امید سره چې په دې یونیورسټۍ کې سبق ووایي، ډګري واخلي، خو د هغې باوجود هغې ته هغه شانتې سهولتونه هم نشته او وخت په وخت باندې سټرایک او احتجاجونو دا چې کوم دې سلسله ودرولې ده. او بل طرف ته حق بجانب دي هغه ټول استادان چې کوم د دې دپاره کوشش کوي چې هغې ته یې تنخوا په وخت باندې میلو شي، ته د مراعات په وخت باندې میلو شي او د هغې پروموشن دي وشي. نن ما سره د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن مختلف عہدیداران موجود دي. چونکې د دې د نوم او د کار نه خو تاسو واقف هم یې، خو د پروګرام یو تقاضی چې د هغې مطابق به مونږ مخ په وړاندې ځو. د ټول نه لومبې خو زه د ټول ممبرز ډېر زیات مشکور یم. تاسو ظاهره خبره ده چې ډېر لوی پروفایل لري او چونکې زه په خپل هم د پېښور یونیورسټۍ طالب علم پاتې شوی یم، نو په دې وجه باندې دا زموږ استادان هم دي، ډېر محترمین دي. او ظاهره خبره ده چې د هر چا د کار معیار په خپله شعبه کې ډېر اعلی ترین کچ باندې دی. نو لومبې به زه دي تاسو سره معرفي کوم او هغې نه پس به پروګرام مخ په وړاندې بوځو. لومبې چې کوم زمونږ پینلیسټ دي هغې سره به شروع کوو.
او موږ سره هم د پیوټا سابقه عہدیدار او د وخت کې د هغې چې کوم گورننګ باډي کې ممبر دي موجود دي خبرې اترې به ورسره کوو. سر ډېره مهرباني د وخت راکولو. لومبي زه دا وایم چې تاسو په خپله ژبه کې زموږ چې کوم کتونکي دي هغوی سره خپل مکمل پروفایل او خپل تعارف ورسره وکړي جي. ډیره مهرباني ستاسو د مشرق ټلویزیون موږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو. سلمان بھائی زما نوم محمد عزیر دی او زما تقریبا 19 کاله شو چې زه په پېښور یونیورسيټي کې استاد یم جی. د سره زه دوه پیرې چې کوم دین د پیوټا پریزیډنټ پاتې ما یو پیرا مرکزی جنرال سیکرټری پاتې ما او اوس هم چې کوم دین د پیوټا موجوده چې کوم کابینه ده هغه ایگزیکټیو ممبر یم. ډیره مهرباني سر دا چې اوس کوم موجوده سلسله شروع ده ظاهره خبره ده چې په تیر پیر باندې دا سلسله شروع شو چې سټرایک دی نو تاسو لږ راته دا واضحه کړئ چې د دې سټرایک بنیادي عوامل څه چې تاسو په دې باندې مجبوره کړئ چې ټول استادان دې وخت په سټرایک دي. تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو. مسله دا ده چې څنګه تاسو ته پته ده په پاکستان کې او که په دنیا کې تاسو وګورئ نو ترقي چې کموي ترقي ان سنس چې هر سړی په کم فیلډ کې کار کوي د هغه دپاره یو طریقې کار چې هغه په هغه کې مخکې ځي. دغه طریقې کار زموږ دپاره چې کم دی نو هغه په یونیورسټۍ کې یعنی چې کوم ته موږ پروموشن پالیسي وایو نو هغه اوسه پورې په یونیورسټیو کې نشته دی. نمبر 1 زمونږ دپاره باقاعده ایډورټایزمنټ کیږي او په هغه ایډورټایزمنټ کې موږ اوپن کمپټیشن ته راځو او په هغه اوپن کمپټیشن کې چې کوم دی نو ټول خلک اپلای کوي. د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دا ایډورټایزمنټ په مخکې په پېښور یونیورسټۍ کې ټایم په ټایم باندې کېدل او دا کیسه به روانه وه. داسې اوس موږ سره ملګري څنګه چې تاسو نه ما خپل مثال درکړو چې 19 کال نه زه لګیا یم او لیکچر یم داسې زما دا کولیګز ناست دي به هم تاسو ته ووایي د 20-22 سال نه موږ سره کسان ناست دي او هغوی ته هغه ترقي یا هغه پروموشن نه دی میلاو. مونږ یو طرف ته چې کله 18 امنډمنټس وشو صوبایي خودمختاري راله یونیورسټۍ صوبې ته حواله شوې اوسه پورې ریکرینګ بجټ نه میلاویږي د هغې د وجې نه مونږ فاینانشل ګرجز سره یو څنګه چې تاسو ووایي د هغې ټول زور چې کوم دی نه هغه طلبه او طالباتو ته روان دی پیسونه زیات شو د هغې د برداشت نه بار شوي دي. خو بل طرف ته مونږ د دغې د خاطره لګېدلي یو چې زمونږ د ټیچرانو تعداد د 900 نه کم شوی دی هغه 400 ته راغلی دی. د هغې باوجود مونږ د سټوډنټ تعداد د 6,000 نه د 20,000 د پاسه کو. نوې پروګرامونه هم شروع شو نوې هغه هم شروع شو د هغې دپاره ټیچران پکار دي. د بدقسمتۍ نه حکومت په هغې کې سیریس دی او نه انتظامیه په هغې کې سیریس دی چې هغې له استادان واخلي. چې کوم زمونږ استادان دي هغې د دې څیز نه محرومه دي او هغې کې اوس که زه تاسو سره فګر شیر کړم نو څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې مونږ 400 ته رالو نو په دې کې په دې تېر کال 2 کې زمونږ نه 40 کسان بهر لاړل او داسې هر سړی کوشش کوي چې هغه لاړ شي. صحیح. اوس زمونږ نوې پروګرامونه شروع شو نو مونږ ته هم هغه طلبه او طالبات بار راځي او هغوی فریاد کوي چې یاره مونږ په دې پروګرامونو کې یو نو مونږ دپاره پرمنټ استاد ولې نشته. بالکل صحیح ده. مونږ فیس ورکو مونږ سبق له راځو مونږ ته هغه فیسیلیټي نشته. دغه جړه فریاد چې مونږ را روان کړی دی تېر 4-5 کال نه مسلسل لګیا یو او که تاسو ته یاد شي نو چې کله علي امین ګنډاپور صاحب وزیر اعلی هغه په خپله راغی او هغه د نوې پروګرامونو افتتاح وکړه نن پورې په هغه نیو پروګرامونو کې استاد نشته. صحیح. اوس تاسو سوچ وکړئ چې مین یونیورسټي د پېښور یونیورسټي او په پېښور یونیورسټۍ کې یو پروګرام چلیږي او په هغې کې استاد نه وي نو د هغې به څه حالي. مونږ د دې دپاره هر حربه ازما وکړه د میډیا په ذریعه باندې د خطونو په ذریعه باندې د ملاقاتونو په ذریعه باندې د هغې باوجود چې کوم دی نو زمونږ هغه اواز نه اورېدلی کېږي نو مونږ سره بل څه لار پاتې نه شوه. مونږ بیا هم چې کوم دی نو جنرال باډي وکړله هغه جنرال باډي تقریبا ډیډلاین ورکو په هغه ډیډلاین چې کوم دی نو 3-4 هفتې تېرې شوې هغه ډیډلاینه پورې زمونږ خبره چا ونه منله. بالکل صحیح ده. اوس قانونن چې کوم دی نو زمونږ یونیورسټي باونډ ده یعنی چې کوم زمونږ ایکټ او کنسټیټیوټس دي په هغې کې داسې هېڅ مسله نشته چې دې سلیکشن بورډ کال کې ایډورټایزمنټ هالریډي شوی دی په مئی 2025 کې ایډورټایزمنټ راغلی دی د هغې آلموسټ دا دی دا 9 میاشت ده. په دې 8 میاشتې کې اوسه پورې دې سلیکشن بورډ کال نه کړل. مونږ ورته دا دومره انتظار وکړو مونږ ورته منتونه وکړل مونږ ورته خطونه ولېږل مونږ پې جرګې وکړلې اخره کې مونږ مجبوره شو چې دغه سټوډنټان یا کم چې د هغې والدین دي هغې راځي او هغې مونږ ته جړه فریاد کوي چې یاره مونږ دا بچي دا هیل کړي د دې لپاره استاد ولې نشته. دغه شان چې کم زمونږ ملګري دي او کم د دې یونیورسټۍ ایسټس دي د چا چې 19-20 کاله دلته وشو او کم چې یو خپل حیثیت لري هغې دا یونیورسټي پرېږدي روانه ده. نو مونږ د دغې خبرو په بنیاد باندې نن مجبوره شو
چې مونږ را پاسو او مونږ بایکاټ ته لاړ شو. بالکل صحیح ده. دا راته وایي چې انتظامیه چونکې ظاهره خبره د وخت په وخت باندې که وایس چانسلر دی او که نور ممبرز دي چې هغه په انتظامیه کې ناست وي نو هغه هم اکثر اوقات د استادانو نه هلته کې ځي او د حکومت د طرف نه سلیکټ کېږي نو بیا دا مشکلات ولې مخې ته راځي او د هغې موقف او دریځ څه دی چې ولې نوټیفیکیشن نه جاري کوي او حکومت که په دې باندې بندیزونه لګوي نو وجوهات یې څه دي؟ نو د دې خو که زه تاسو وګورئ ورال نو په دې 13 کاله کې که تاسو د 18 امندمنټ نه پس دا کمپیریزن د نورو صوبو سره وکړئ نو دا خبره به ډېره ښکلې واضحه شي. بالکل صحیح ده. زه به یو مثال ورکم د صوبې سند چې کم دی نو څه کال د هغې یونیورسټو تعداد او زموږ د یونیورسټو تعداد تقریبا برابر دی. بالکل صحیح ده. هغې څه کال چې کم دی نو 47 ارب روپۍ یعنی 47 بلین روپۍ هغې څه کال یونیورسټو ته یې کېښودې. بالکل صحیح ده. په 13 کال هغې دا اماونټ یې هو 37 ارب د هغې نه مخکې کال هغې 24 ارب یې یعنی چې کله نه دا امندمنټ شوی دی نو هغې هر کال هغه پیسې کېښودلې. دغه شان پنجاب دغه شانتې ایون بلوچستان هغې هم دا پیسې ږدي. د بدقسمتۍ نه زمونږ په صوبه کې زمونږ حکومت 1 روپۍ ریکرنګ بجټ کې نه ږدي. لاست ایئر چې کله ملازمینو پنشنیانو هغې په کورټ ته لاړل دغه شان موږ احتجاجونه وکړل نو دوی دا ځل 10 ارب روپۍ کېښودلې په هغې کې 3.5 اربه د هغه پنشنیانو دپاره وي او دا باقي پیسې هغې په ټولو یونیورسټو باندې تقسیم کړئ. اوس د هغه تقسیم باوجود زمونږ چونکې مین یونیورسټي ده مونږ ته اوس هم لکه دا تقریبا دا فروری میاشت شروع ده نو په دې نیم کال نه ټایم زیات واوړېدو خو را روان چې کومې تنخواګانې دي نو په دې دوران کې هم موږ ته تقریبا 1.5 ارب روپو ډیپوزټ دی. صحیح. نو لازمي خبره ده چې موږ 2-3 تنخواګانې نور هم نشته. نو که تاسو خپله سوچ وکړئ د 13 کالو نه مسلسل دا مسله ده موږ ته تنخوا په ټایم نه میلاویږي. موږ تنخوا 25 دن لیټ شي یو میاشت لیټ شي نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې لکه ټیک ته موږ استادان یو د هغې د وجې موږ احتجاج نه دی کړی موږ نه یو راوتي ځکه چې موږ خفه کېږو چې د دې بچو ټایم ضایع نه شي. خو دا بل طرف ته تاسو وګورئ چې کوم ملازمین دي هغې بچو ته د هغې خپل بچي داسې ناست دي د هغې پیسونه هغې نشي ورکولی نور څه هغې نشي کولی نو هغې به ډیوټي څنګه کوي. دویم طرف ته حکومت آی روز نوې نوې کیسې خو کوي لکه اوس تاسو د رینکینګ په حوالې سره پروګرام باقاعده کړی دی نو د رینکینګ ډیمانډ خو زما نه کوي خو که دا تپوس تاسو د حکومت نه وکړئ چې په 13 کاله کې تاسو د یونیورسټو ته 1 روپۍ بجټ ورکړی دی ریسرچ لپاره. جی ریسرچ خو جی لرې خبره ده چې کوم هغه بنیادي ریکرنګ بجټ دی هغې کې 1 روپۍ نه ورکوي نو د حکومت مداخلت د ایکټ او د سټیچوټ خلاف مسلسل روان دی خو چې کوم ځای کې د هغې د سپورټ یا د سهولت یا کم د هغې ذمهواري د هغه هغې نه پوره کوي. بالکل صحیح ده. یقینا ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وکړه چې په تفصیل سره دوی خپل چې کوم مشکلات دي یا کوم مسلې یا کړنې موجودې دي په دې حواله باندې خبرې وکړو. پېښور یونیورسټي ظاهره خبره ده چې یو اوږد میاد نه وخت په وخت باندې افرادي قوت لګیا دی تیاری په دې کې چې کوم زنانه فیکلټي ممبرز دي او هغه پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن سره منسلک دي نو یقینا چې څنګه د نارینهو دي همدغه شانتې د زنانو هم دغه مسلې سوا دي او دوی چونکې ظاهره خبره ده چې د ټولو نه غټه خبره پکې دا ده چې ډېر ټیچرز داسې دي چې هغوی په دې امید باندې راغلي دي چې پېښور یونیورسټي یو لویه یونیورسټي ده نو دوی به پکې په بهتره طریقه باندې د خپلو صلاحیتونو اظهار وکړي د هغې به ښه نتیجې مخې ته راشي او دغه شانتې د ثمراتو په شکل کې یو ښه عهده یعنی پروموشن سره سره او همدغه شانتې یو ښه تنخواه دا به دوی ته میلاویږي. خو بدقسمتۍ نه چې څنګه زموږ نور فیکلټي ممبرز متاثره کېږي همدغه شانتې زنانه ممبران یې هم دي. دې وخت کې موږ سره د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن سره منسلک یو بله عهدیدار هم موجوده ده او دوی په پېښور یونیورسټۍ کې خپله برخه خدمات هم ترسره کوي د درس و تدریس شعبې سره دوی منسلک دي. میډم ډېره مهرباني د وخت راکولو تاسو را سره خپل تعارف هم وکړئ چې په خپل کم ډپارټمنټ کې تاسو خدمات ترسره کوئ او پیوټا سره ستاسو اسوسییشن په کم مد کې دی. جی بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو ستاسو ډېره مهرباني د مشرق ټي وي زه ډېره شکرګزار یم چې موږ ته دا موقع راکړه چې موږ خپل موقف چې دی نو هغه د میډیا په تھرو چې دی نو کوم چې کنسرنډ ډپارټمنټس او افیشلز دي هغې ته ورسو. زما نوم ډاکټر شیلا ګل دی جی او زه د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن وایس پریزیډنټ ومن یم. جی زموږ په پېښور یونیورسټي کې تقریبا د 170 نه زیات خواتین فیمیل امپلایز دي او د دې چې کوم یو ډېره غټه مسله ده جی هغه پروموشن دی. دا صرف د خواتین مسله نه ده جی دا د پېښور یونیورسټي د هر یو ټیچر مسله ده خو په دې کې زه به خاص طور باندې د فیمیل خبره ځکه کول غواړم چې تاسو لږ ساعت پهله واورېدل زموږ ډېر عزتمن پیوټا ایگزیکټیو ډاکټر عزیر صاحب دا خبره وکړه چې ډېر شی هایلی کوالیفاید پېښور یونیورسټي والا ټیچرز چې کوم دي پرېږدي دی پېښور یونیورسټي پرېښوده ولاړل. دا به د میل حضرات دپاره د مرد حضرات دپاره به دا پاسبلی خو کومه پورې چې خبره د خواتین ده
نو تاسو په دې خبره باندې پوهیدئ شئ چې موږ د یو داسې معاشرې کې یو چې دلته خواتین دپاره د یو ځای نه جاب پرېښودل او بل یو علاقې ته تلل یا ابراډ تلل ناممکنه خبره ده. نو اوس ایشو دا دی چې هغه خواتین چې دي انکلوډینګ می، زه 2005 کې پېښور یونیورسټي ته راغلی یم ایز ا ټیچر، او دا زما 21 کال دی چې زه په پېښور یونیورسټي کې ایز ا ټیچر ټیچنګ کوم لګی یم جی. 2019 کې ما پی ایچ ډي کړې ده او د کینیډا نه مې کړې ده، اینڈ آئی ایم سټل ا لیکچرر. نو د لاست 21 سالونه ما ته اوسه پورې 1 سکیل پروموشن نه دی ملو شوی، او زما په شانې داسې ټیچرز هم شته فیمیل ټیچرز دي چې هغه ما نه هم زیات سینیر دي. بالکل صحیح ده. خو ایشو دا ده چونکې د فیملی ایشوز په وجه، چونکې د نور ایشوز په وجه خواتین چې دي نو هغې بل ځایونو ته نشي تللی، نو دے آر باؤنڈ، دے آر فورسڈ، دے آر کمپیلڈ ټو کیپ سرونګ at the University of Peshawar. بالکل صحیح. خو دلته چې کوم زموږ بنیادی حق دی د پروموشن هغه اوسه پورې موږ ته نه دی ملو شوی، او دا زما یو ډیر همبل ریکویسټ دی او یو مطالبه ده زموږ د ایڈمنسټریشن نه چې دا تقریبا 8 میاشتې کېدو والا دي چې زموږ ایڈورټیزمنټ راغلی دی. زموږ ریسپیکټیبل ډاکټر زیر صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه جی چې موږ ته زموږ دلته سټوډنټس تعداد چې دی هغه د ډبل نم زیات شوی دی، او ټیچرز چې دي نو هغه د نیم نم کم شوي دي. خو ایٹ د سیم ټایم چې کم پریزنټ فیکلټي ده دا زموږ د پېښور یونیورسټي یو ایسټ دی، یو سرمایه ده. یقینا په دې باندې د پېښور یونیورسټي ډېر شي ریسورسز لګېدلي دي. زموږ پی ایچ ډیز د پېښور یونیورسټي یو غټه سرمایه ده. یقینا که دا یونیورسټي دا ټیچرز د دې پروموشن د نه کېدو په وجه دا ټیچرز دا یونیورسټي پرېږدي، دا د چا نقصان دی؟ دا د پېښور یونیورسټي نقصان دی، دا د پېښور یونیورسټي د سټوډنټس نقصان دی. جی مونږ به کله هم نه غواړو چې زموږ د سټوډنټس یو ورځ یو ګنټه هم ضایع شي، خو ایٹ د سیم ټایم که مونږ دا سټاپ کول غواړو چې دلته نه دی دا هایلی کوالیفاید او ایکسپیرینس ټیچرز لاړ نه شي، هغې د پېښور یونیورسټي پرې نه دي، نو مونږ به دې ته انسینټیوز ورکوو. انسینټیوز خو ډېر د لرې خبره ده جی بیسک رایټ چې کوم ستاسو دی دیٹ از پروموشن هغه نشته دی. نو دا زما خیال دی چې د پېښور یونیورسټي یو ډیلیما ده، د دې پوره صوبې یو ډیلیما ده چې مونږ په دې صوبې کې د ټولو نه غټه یونیورسټي کې ناست یو، کومه چې 75 سال پرانه زړه یونیورسټي ده، او په دې کې زیاتر چې کوم په دې یونیورسټي د زموږ د یونیورسټي چې کوم ګریجویټس دي هغه نن په ګورنمنټ کې ناست دي. جی او د هغې نه باوجود مونږ ته د دې ضرورت دی چې مونږ ستاسو په توسط باندې خپل ایشوز چې دی هغه بیا 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 هایلایټ کو او دې حد ته ورسیږو چې مونږ وایي چې مونږ به سټرایک کوو. بالکل صحیح. میډم یقینا چې دا سټرایک سلسله خو شروع ده، او په دې حواله باندې څنګه چې تاسو خبر وکړه چې د دې لږه موده وشوه چې کله 18 آئیني ترمیم وشو، نو هغې نه پس دا سلسله پیل شوه. د ابتدا نه په دې حواله باندې څه حکمت عملي خپله کړې شوې وه چې متعلقه حکومت یا متعلقه چونکې ظاهره خبره پاکستان تحریک انصاف حکومت تېرو 14 کالو نه را روان دی، نو په دې حواله باندې هغه وخت کې د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن چونکې د ابتدا نه ډېر ښه طریقې سره خپل خدمات ترسره کوي، او موږ په دې باندې یو فل فلیش پروګرام هم کړی چې بنیادي طور باندې پیو ټاکئ څه او کم فرایض ترسره کوي او د هغې ثمرات په څه صورت کې مخې ته راځي. نو دا خلا بیا ولې پیدا شو چې موږ سره دومره مضبوط تنظیم موجود هم پېښور یونیورسټي سره، د هغې باوجود هم حکومت سره هغه شانتې هغه سلسله ولې پیل نه شو چې هغې د یونیورسټو دپاره متعلقه بجټ وکړي، او بیا د انتظامیې او د استادانو ترمنځ ولې خلا ده، او بیا د یونیورسټي او د حکومت ترمنځ ولې خلا پیدا شو چې بجټ کې پیسې مختص نه شو؟ ګورې جی څنګه چې تاسو هایلایټ کا ډیفینیټلی د 18 امینډمنټ نه پس پهلنی کار خدا پکارو چې دلته پروینشل ایچ ای سی جوړه شي. بالکل صحیح ده. یقینا دا یو ډیر ضروری قدم او دا ځکه ضروری و چې نن چې کومه فاینانشل کرایسس کیو زموږ امپلویز ته سیلریز لیټ ملاویږي، مونږ ته د دسمبر تنخواه د جنوري په 21 تاریخ ملو شوې ده. جی جی نو د هغې دپاره خو ډیفینیټلی دا ضروری وه، خو فار د ټایم بینګ زموږ چې کوم سټانس دی هغه دا دی چې د یونیورسټي ایڈمنسټریشن دی دا ایشوز ریز کی گورنمنٹ سره، دا د ایڈمنسټریشن ریسپانسبلټي ده. د ایڈمنسټریشن ټولو نه غټ چې کوم فرض دی د هغې کار دی هغه هم دا دی چې هغه د امپلویز سیلریز ټایملی هغه انشور کی او پلس د هغې پروموشن دی انشور کی. که ان کیس په دې کې څه ډیډ لاک دی نو هغه زمونږ او د ایڈمنسټریشن په منځ کې نه دی. جی ایڈمنسټریشن ته پکار دا ده چې هغه د دا ایشوز په پرایورټي بیسس باندې ګورنمنټ سره ټیک اپ کی او د دې د څه وے آؤٹ روباسي. زمونږ پروموشنز تھرو ایڈورټیزمنټ دي، دیر از نو ادر وے.
نو چې اډورټایزمنټ شوی دی نو اوس په هغې باندې سلیکشن بورډز پکار دي 8 months وشو د هغې چې څه پروسیسز روان و څه سکروټني وه څه ایوالویشن و هر څه روان دي هر څه وشو سلیکشن بورډز ولې نه کال کیږي نو مونږ دا غواړو چې د پېښور یونیورسټي چې کوم ایډمنسټریشن ده هغه د نور هر یو ایشو یو طرف ته کی او په دې باندې د په پرایورټي او ارجنٹ بیسس باندې کار وکړي او د دې یو سولوشن روباسي او as soon as possible د هغه سلیکشن بورډز اناونس کی ځکه چې د دې په وجہ زمونږ چې کوم ویلیبل اسټ دی ټیچرز هغه د یونیورسيټي نه زی لګیا دي بالکل صحیح ده تاسو ته به زه دا خبره یو عام انسان په تور باندې کول غواړم چې یو ټیچر دی هغه ته په ټایم سیلري نه ملاویږي هغه ته پروموشن نه ملاویږي لکه داسې کسان هم پکې شته چې زه کله سټوډنټ وم هغې اسسټنټ پروفیسرز وو زه نن 21 years ایکسپیرینس ټیچر یم هغې سټل اسسټنټ پروفیسرز دي یو داسې ټیچر به کلاس کې څنګه ټیچنګ کوي د هغې به د ټیچنګ کوالټي څنګه مینټین کیږي نو زما دا خیال دی چې د یونیورسيټي ایډمنسټریشن په ایمرجنسي بیسس باندې په دې باندې کار پکار دی د ایڈمنسټریشن د طرف نه د حکومت سره دغه لاهې عمل یا حکمت عملي ستاسو په خیال کې ولې مخې ته نه راځي او تاسو صرف عمده ګڼئ چې لکه د انتظامیه او د استادانو ترمنځ یا د استادانو د تنظیم ترمنځ صرف عمده معما ده چې بنیادي طور باندې د بورډ جوړ شي که نه نورې داسې مسلې هم شته چې هغه د انتظامیه او د استادانو ترمنځ فاصلې سیوا کوي ګورې چې زما خو په خپله دا خیال دی چې زمونږ ایز ان اسوسییشن دا ریسپانسبیلیټي ده چې د ټیچرز چې کوم ورکینګ انوایرمنټ دی او د هغې چې کوم ورک پلیس دی په هغې کې چې څه ایشو وي هغه مونږ چې کوم ایډمنسټریشن دی هغې سره ټایم ټو ټایم هغه ریس کوو بالکل صحیح ده کوشش زمونږ دی چې زمونږ د ټیچنګ کمیونټي څه داسې لیجیټیمیټ ایشوز او رایټس دي هغه مونږ ایډمنسټریشن سره کینو او د هغې دپاره یو سولوشن یو وے آوټ روباسو جی زما دا خیال دی چې ویل پاور پکار دی چې ویل پاور ای نو بیا سولوشن روباسل څه ګرانه نه زه به په دې باره کې د چا نوم اغشتل نه غواړم څوک به پرسنلی بلیم کول نه غواړم خو زما دا خیال دی چې هغه لیست آف پرایورټیز چې دي که نه هغه لږ ری آرډر کول غواړي لږ ری ارینج کول غواړي پلس دا چې میبي لږ شانې سمپتایز کول غواړي ټیچنګ کمیونټي سره بالکل صحیح ده انفارچونیټلی د بعض خلکو دا خیالات دي چې ټیچرز چې دنو دی کلاسز نه اخلي یا د دې د سټرایک څخه ډېر زیات شوق دی داسې هیڅ شوق نشته الحمدلله ټیچنګ کمیونټي او خاص طور باندې د پېښور یونیورسيټي ټیچرز چې دي دا میرټ بیسډ خلک دي هایلی کوالیفاید خلک دي موږ سره ماشاءالله د یو ایس نه د کینیډا نه د یو کې نه د استرالیا نه پی ایچ ډیز دي او الحمدلله موږ ډېر ډیوټیفل خلک یو جی موږ به نه غواړو چې زمونږ طرف نه څه الیجیټیمیټ کار وشي یا موږ سټرایک طرف ته لاړ شو خو د ایډمنسټریشن هم پکار دا ده چې هغې خپل رایټس او خپل چې کوم ریسپانسبلیټیز دي خپل چې کوم د هغې ټاسک دي هغه وپېژني نو زما نه د خیال چې دی په دې کې داسې څه ایل ویل شامل دی خو ویل پاور لږ سټرانګ کول پکار دی او چې کوم د هغې لیسټ اف پرایورټیز دي په هغې باندې چې کوم زمونږ دا پروموشنز دي دا په ټاپ اف د لیسټ پکار او تاسو دا ګڼئ چې وخت په وخت باندې چونکې ایډمنسټریشن کې هم ډفرنٹ چې کوم د حکومت طرف نه منتخب شوي وایس چانسلرز نو هغه راله او تاسو دا ګڼئ چې داسې دورونه یا داسې منتخب چونکې څنګه ته تاسو ووایئ چې نیمز آر ناٹ امپورټنټ ایکشنز آر که نه خو بعضې نیم ایډمنسټریشنز داسې وو چې هغې تاسو ګڼئ چې دا فاصلې یې سیوا کړې وې لکه په دې پوره ټینیور کې او موجوده چې کوم دي نو تاسو خو اوس دا خبره کوئ ظاهره خبره ده چې یو قسم له تړون هم دی نو په دې بنیاد باندې تاسو دا خبره کوئ چې هغې د خپل کوم خواخوږۍ دي هغه استادانو سره سیوا کړي او هغې د خپل پوره پخې ارادې دي ورته وکړي خو تاسو دا ګڼئ چې د وخت په وخت باندې د ایډمنسټریشن بدلونونه یا د ایډمنسټریټر بدلونونه چې ویسیز چینج را چینج شو نو دوی هم فاصلې سیوا کړي او یو نیم داسې انتظامیه هم و چې هغې زیات حضور ول استادان زیاتې فاصلې یې سیوا کړي د یونیورسټي او د حکومت ترمنځ ګورې جی زما دا خیال دی سو فار داسې خو کله نه دي شوي چې فار د لاست لایک almost 8-9 years جی ځکه چې په دې کې یو داسې وایس چانسلر هم د پېښور یونیورسټۍ تعینات شوی و چې هغې باقاعده استادانو باندې الزام لګولی و چې دوی سره ډګریانې هم جعلي دي
جی بالکل اصل کې زه پرسنالټیز آیډنټیفای کول زما خوښ نه خو چونکې تاسو نوم واغشتو انفارچونیټلی داسې یو سو ټیګ ځکه خو ما شاته خپل کمنټ کې تاسو ته وویل چې الحمدلله مونږ هایلی کوالیفاید ټیچرز یو میرټ بیسډ سلیکشن زمونږ شوی دی په میرټ باندې یقین ساتو او که نور څه نه نو تاسو خپل زمونږ ګریجویټ پاتې شوي یې یو کین بی ا ویری ګډ جج چې زمونږ ټیچرز دلته څنګه ټیچینګ کوي ماشاءالله زمونږ د کې پی یو داسې ډپارټمنټ نشته چې هغې کې زمونږ چې کوم الومنای دي هغه نه جی او الحمدلله چې مونږ چېرته ځو نو زمونږ ډېر ریسپیکټ دي هغه هم د دې دپاره یي چې مونږ الحمدلله چې کله هغې سټوډنټس وو جی مونږ د هغې داسې هغې ته ټیچینګ کړی دی د هغې سره داسې مونږ ټایم تیر کړی دی چې هغې کمپیل دي چې زمونږ ریسپیکټ وکړي خو ایٹ د سیم ټایم یس انفارچونیټلی داسې یو څو کمنټس د پېښور یونیورسټي د ټیچرز په باره کې سپیسیفکلی او بعض اوقات د ټیچینګ کمیونټي په باره کې جنرلی شوي دي چې کم نه وو پکار جی ښه او بد خلک په هر ډپارټمنټ کې بالکل صحیح خو ده که تاسو د هغې صرف هغه یو څو نیګیټیو چې کوم پوینټس دي هغه هایلایټ کې او په ټوله کمیونټي باندې هغه جنرلایز کې زما نه دی خیال چې دا جسټیفاید اپروچ دی نو زما دا خیال دی جی چې زمونږ د دې میډیا په تھرو باندې هم دا یو ریکویسټ دی چې پېښور یونیورسټي 75 ایئرس سروایو ولې شوه که د دې ټیچرز انکامپیټنټ وو د دې رینکینګ ماشاءالله ود د پیسج اف ټایم امپروو کیږي لګیا دی خراب شوی نه دی ولې زمونږ سټوډنټس ماشاءالله د پېښور او د کې پی هر یو ایریا کې سرف کوي بهر سرف کوي دس از ا پروف چې الحمدلله پېښور یونیورسټي چې کوم ټیچرز دي دے آر کامپیټنټ انف جی نو انفارچونیټلی بعض یو داسې خبرې هایلایټ شوي دي زما نه دی خیال چې هغه پکار وي ځکه چې کم کس چې په خپله ټیچري او هغه ایز ا ټیچر لږ ټایم تیر کړي زما نه دی خیال چې هغه د پکار دی چې خپل د کیډرې بل کس دی هغه داسې ټیګ کړي بالکل صحیح ده خو د هغې نه پس زما نه خیال چې داسې شوي دي چې یو وایس چانسلر چې دی هغه خپل ټینیور نه دی پوره کړی او د هغې په ځای بل راغلی دی څه ابرپټ چینجز شوي دي خو ایٹ د سیم ټایم مې بي لږ شانې څه ګیپ پاتې شوی دی بالکل صحیح ده یعنې تاسو دا ګڼئ چې د ایډمنسټریټر چینج کېدو په وجه باندې د استادانو د انتظامي او د حکومت ترمنځ فاصلې سیوا شوي دي ډېره مهرباني ګرانو کتونکو یقینا چې موږ په دې حواله باندې خبرې اترې کوو دې کې دا تذکره مو شو دي نو وړاندې موږ ګڼ شمېر تذکرې کړي دي په دې حواله باندې چې آیا د استادانو کمې یا هغې ته د مراتو پوره نه ورکول د طالب علمانو او طالباتو په تعلیمي هلو ځلو باندې څومره منفي اثر پرې باسي او که د هغې باوجود هم رینکینګ ښیي نو بیا څنګه په بهتره طریقه باندې حکومت یو ښه لایحه عمل یا حکمت عملي جوړولی شي خو بل طرف ته چونکې قانون سازي د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ناست متعلقه ممبرانو کار دی بیا د حکومت کار دی چې هغې ښه قانون سازي کوي دغه قانون سازي تر مخه متعلقه ادارې په وجود کې راځي څنګه چې مونږ د پروینشل ایچ سی خبره وکړه په دې کې نو دا قیام چې کوم دی ولې په عمل کې رانلو او د دې متعلق حکومت څه لایحه عمل جوړ کړی یا زمونږ متعلقه حکومت چې کوم زمونږ په وټونو باندې منتخب کېږي آیا مونږ صحیح خلک اسمبلی ته لیږلي چې هغې د قانون سازۍ په حواله باندې یو ښه پهچان ولري او ښه طریقې سره د هغې نتیجې مخې ته راشي نو په دې حواله باندې عموم د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسیشن متعلقه عهدیدارانو سره خبرې اترې کوو یو دم اخلو هغې نه پس واپس راځو موږ سره اوسئ محترمو کتونکو یو وارې بیا هرکلې د دمې نه پس او څنګه چې تاسو ته معلومه ده دې وخت کې زه موجود یم په پېښور یونیورسټي کې او پېښور یونیورسټي چې کوم اقدامات دي په هغې باندې موږ تفصیلي نظر اچو وخت په وخت باندې مختلف ډپارټمنټس کې موږ پروګرامونه وکړه بیا په تیره موږ د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسیشن سره د دې عهدیدارانو سره مختلف پروګرامونه وکړو تاسو ته معلومه ده چې څنګه موږ تاسو ته واضح هم کړه چې د پېښور یونیورسټۍ استادان دې وخت کې په سټرایک باندې دي او د دې پوره هفتې دوران څنګه چې موږ د انتظامیې نه متعلقه ټیچرز ګیله کوي چې هغې یو بهتر طریقې سره دغه ایډورټایزمنټ چې کوم دی هغه وکړي یعنې هغه اشتهار وچلوي چې د هغې په ذریعه باندې راشي استادان نوي برتي شي او د استادانو همدغه ګیله ده چې فیکلټي ممبرز چې کوم دي هغه پرمننټ پکار دي هغې دپاره تنخوا په وخت باندې پکار ده د هغې د پروموشن سیسټم دپاره دغه کمیټي پکار ده چې جوړي په وخت باندې هغې فیصلې کوي او په خیبر پښتونخوا کې د هایر ایجوکیشن کمیشن د خیبر پښتونخوا خپل موجود وي څنګه چې د 18 آئیني ترمیم نه پس دا تقاضا ده نو اوس د دې ټولو امورو نه ترسره کولو کې حکومتي عهدیداران هغه عهدیداران چې هغه په خپل هم د پېښور یونیورسټۍ طالب علمان پاتې شوي دي ولې خپل برخه کردار نه ترسره کوي او بل طرف ته که انتظامي او د استادانو ترمنځ
یو خلا موجوده ده یا په یو بل باندې د الزاماتو سلسله ده، نو دا ولې ده؟ د دې حل دپاره لارې چارې ولټولی شي، ځکه چې د دې اثرات یعنې منفي اثرات دا په طلبه او طالباتو د هغې په والدینو باندې پرېوځي. فیکلټي ممبرز مونږ سره موجود دي، د پیښور یونیورسټۍ د ټیچرز اسوسیشن عهدیداران مونږ سره موجود دي، او ړومبی چې کوم زمونږ پینل دی نو د هغې پینلسټ سره زمونږ سلسله روانه ده. د دې پینل دریم پینلسټ مونږ سره موجود دي، یقینا چې ډېر لوی نوم هم لري، ډېر ښه کار هم کوي، او یقینا چې په پیښور یونیورسټۍ کې ګڼ شمېر شاګردان به هم لري، او د دوی چې کوم کار او زیار دی او خدمت دی نو یقینا چې دا په ښو ټکو باندې ستایلی کېږي. هم دوی سره به تعارف هم وکړو او هغې نه پس به بیا سلسله مخ په وړاندې بوځو. سر زه یم چې زموږ کتونکو سره تاسو خپله ژبه باندې خپل ټول چې کوم ستاسو کار دی تعارف هم ورسره وکړئ او هغې نه پس به بیا سلسله پیل کړو. جی ډیره مننه جی. زما عارف خان نوم دی، جی انګلیش ډپارټمنټ یونیورسټي اف پېښور کې د 2009 نه ټیچینګ کوم لیکچرر یم جی، جی او په 2018 کې د فیوټا پریزیډنټ پاتې شوم. د هغې نه پس بیا ایگزیکټیو ممبر مرکزی جنرال سیکرټري د ټولو یونیورسټو د پاکستان پاتې شوم. جی او د یونیورسټي په دې څونه چې گروث اینڈ ډیولپمنٹ دی په دې کې ټولو کې شامل پاتې شوم. په دې منډو تړلو کې د ټیچینګ اسوسییشن حصه یم. دغه شان حکومت سره روابط دي، دغه شان ایڈمنسټریشن سره هم روابط دي. په دې ټولو مسلو کې پاتې شوم. بالکل صحیح ده. د پیښور یونیورسټي په باره کې به زه یو 2-3 وړې خبرې وکړم، بیا به په ایشو باندې راشم. څنګه چې پاکستان زمونږ د ټولو پہچان دی، داسې د دې ټولې علاقې پہچان پیښور یونیورسټي ده په دې ټوله دنیا کې. یقینا د پښتنو د قبیلې چې څونه پښتانه په دې دنیا کې پاتې کېږي، پیښور د ټولو پښتنو دی او پیښور یونیورسټي د ټولو پښتنو ده. یقینا هم داسې ده. د دې حیثیت د عامو یونیورسټو نه ځکه جدا دی چې د پاکستان جوړېدو سره دا یونیورسټي جوړه شوه. او یا کاله وشو چې دا یونیورسټي خپل خدمات ورکوي په دې ټول صوبه کې، خو پرېږدی چې په دې ټول پاکستان کې ځای په ځای د پیښور یونیورسټي شاګردان خپل سروسز ورکوي او په دې ټوله دنیا کې ورکوي. او دا د دنیا منلی دي چې زمونږ کم شاګردانو کم ځای کې کار کړی دی، نو هغوی د خلکو د ایکسپیکټیشن نه سیوا کار کړی دی. دا خبره مې د پہچان پورې ذکر راوسته چې زمونږ لږ دا ذهن کلیر شي چې یاره مونږ پیښور یونیورسټي نور یونیورسټو سره ځکه نشو کمپیر کولی، ځکه چې د دې تاریخ، د دې عمر، د دې روایات، دا د دې نورو یونیورسټو نه د دې ضروریات دا د دې نورو یونیورسټو نه جدا دي. څومره چې موږ سره ډپارټمنټ دي، تاسو اوې وختي چې کم او بیش 52 موږ سره ډپارټمنټ، دغه شان موږ سره 700 فیکلټي ممبرز په پاکستان کې په ډیرو کمو یونیورسټو کې دومره فیکلټي ممبرز پاتې شوي دي. دغه شان زمونږ چې څونه انفراسترکچر دی، څومره چې موږ سہولیات ورکو خپل سټوډنټانو له، هغې له په کوم ماحول جوړ شوی دی په هغې کې تعلیم ورکو، نو دا ماحول چې دی دا هسې به څه نه جوړېږي، دا تاریخ سره جوړېږي، دا د هسټرۍ د نوم سره جوړېږي. په ټوله دنیا کې چې چرته هم تاسو لاړ شئ، تاسو وایئ چې یاره ما د پیښور یونیورسټۍ نه ډګري کړې ده او یا ورته د یو بل یونیورسټۍ نوم والی، ای به خامخا تاسو له په دې خبره اهمیت درکوي چې پیښور یونیورسټي یو وړوکی نوم نه دی. نو دې ته بیا په وړوکي نظر نه دی کتل پکار. دې پیښور یونیورسټۍ ته چې کوم استاد کله راځي، هغه فیکلټي ممبر چې د کوم پروسس نه تیریږي، نو هغه داسې وړوکی پروسس نه دی چې یو عام سړی به د هغې نه ښه په اسانه باندې راشي. یو هالی کوالیفاید سړی به په 15 ځایه کې خپل ځان پروف کوي، د حکومت، د ټیچرانو، د چیرمنانو او د ایڈمنسټریشن د غړو په وړاندې دی به ځان پروف کوي په کمپټیشن کې. وزیر صاحب وختي ووایي چې یاره موږ خو اوپن ایډورټیزمنټ کېږي. دویمه خبره زما دا ده چې زموږ بنیادي حقوق دي. څنګه چې یو انسان دی چې د هغه دپاره کپړه، جوړه جامه، پرده، کور، روټۍ، خوراک، دا به دغه بیسیک رایټس دي، د دې نه بغیر نه کېږي. په پاکستان کې هر قسم محکمې شته، زمونږ دفاعي محکمې دي، زمونږ معاشي محکمې دي، زمونږ نور کار کولو والا محکمې دي. حکومت دا ټول هر څیز په یو شان چلی. په دنیا کې که تاسو چرم وګورئ، سیویلایزډ چې کوم قومونه دي، نو هغه ګورئ په تعلیم باندې سیویلایز شوي دي جی. د هغې هایر ایجوکیشن، د هغې چې کوم انټلیکچوال خلک وو، هغې خدمات هغې ریکګنایز کړي دي، نو د هغې نه پس هغې قومونو بیا یو حیثیت حاصل کړی دی. که مونږ خپل هایر ایجوکیشن ته ټیټ نظر وکړو، کم کسان چې په دې هایر ایجوکیشن کې شامل دي، دی ته مونږ ټیټ نظر وکړو، نو دا ټیټ نظر مونږ د خلکو ته نه بلکې د قوم ته او د ملک ته کوو. ځکه چې د دې ملک قوم جوړولو والا که پاکستان ته مونږ قوم ورکو، دا پښتانه بچي چې روښانه علم والی او دوی په هر ځای کې خپل خدمات ورکي او د پښتنو دا نوم په دې دنیا کې د یو سیویلایز سټیزن په نوم مشهور کی، نو په دې کې تاسو د پیښور یونیورسټۍ د خدماتو نه انکار نشئ کولی. دا خبرې ما ځکه وکړې چې لکه که مونږ وایو چې یاره کمپیر کوو چې ټولې یونیورسټۍ،
نو دا به لږ زیاتی وي. پیښور یونیورسيټي سره دې کې کم کار کول والا خلک دي د دې چې څونه خدمات دي دې سره به دا زیاتی وي. بل زمونږ چې کوم ریکوایرمنټس دي زمونږ چې کوم نیډ دي لکه دې وخت کې پیښور یونیورسيټي سره 400 فیکلټي ممبرز دي دغه شان نور سټاف دي دغه شان دا ټول ماحول د اکیډمیکس یو خپل سینریو وی چې ته یو ځای کې تعلیم ورکې نو د هغه ځای به اک شان ماحول جوړې. دا څه بازار نه دی چې یاره دی کې به بس هر ځای کې بلډینګ ودرې او هر ځای کې به رش روز جوړ کړي. نو دغه ماحول برقرار ساتلو دپاره دغه اکیډمیک انوایرمنټ کې مونږ د سټوډنټس صرف په کلاس روم کې دننه په کتاب باندې ټریننګ نه کوو بلکې دا بار چې څونه ماحول ارګنایز دی څومره مونږ ګرینري بوټي د انوایرمنټ څونه غټه مسله روانه ده. خو که الحمدلله تاسو پیښور یونیورسيټي ګورئ نو په کیمپسز کې په پاکستان کې ګرین کیمپس د پیښور یونیورسيټي دی د دې ګراوندونه ښکلي دي د دې هر یو شیز صرف په کلاس کې نه بلکې د دې سټوډنټانو په بهر هم ډیر غټ تربیت کیږي او دوی بیا عمدغه تربیت ځان سره یوسي مخکې د دنیا ته او د قوم ته سرویسز ورکوي. بالکل جی. خبره راغله د بنیادی حقوقو پورې جی. استادان انسانان دي د دوی خپل بنیادی ضرورت هم شته. مونږه زما مخکې نور د کوم چې قابل احترام مرګري دي میډم خبرو کا او زیر صاحب خبرو کا ډیر وسیع ایکسپیرینس دی د دې. ما چې 2009 نه کنه جی نو چې تاسو یې اوشمري او لسم کال زمام دی په دې یونیورسيټي کې مونږ له دې یونیورسيټي پہچان را کړی دی او مونږ د دې یونیورسيټي خدمت کو د دې قوم خدمت کو د علم رڼا خورو جی. د هر قسم بدو مسایلو نه دا قوم په امان ساتلو کې هغې له اویرنس ورکو. په دې خبره باندې پکار دا دی چې زمونږ ایڈمنسټریشن ټیک ته مونږ سره ډیره منډه تړله کوي سهولیات هم راکوي خو چې هغې زمونږ دا کم سینسیټیویټي د دې وخت کې د دې ایشو چې هغه په دې باندې حکومت هم خبر کی نور باهر قوم هم خبر کی. یونیورسيټي کې دوه مین سټیک هولډرز دي تاسو وختي وي یو سټوډنټان دي دویم ورسره اساتذه کرام دي چې تاسو اساتذه کرام په بنیادی حقوقو باندې پوره نه کوي هغه ته په ټیم باندې دغه تنخواه ملو نشي دغه کور بسنګ چلیږي مړې جم دي بیمارې دي خوراک ته بچو سبق ته دا ټول شیزونه نو زه خو به الګ خپل د بل کوم بچی ته خپل سبق خو خېمو دغه به خطر بیت حکم چې زه په خپل خو پر سکون یم کنه. سره لکه دا تاسو ډیر اهم دی چې اوس تاسو سټرایک شروع دی د دې وړاندې سټرایکس شوي دي نو اوس چې کم دی دا او دین وړاندې وخت په وخت باندې داسې خبرونه مخې درال چې مختلف ډپارټمنټس کې داخلي ونه شوي یا چې کم دی کې دومره کمې داخلي شوي چې هغه متعلقه ډپارټمنټ چې کم دی هغه پروګرام رن کولې بیا نه شو نو تاسو دا غني چې دا سټرایک او داسې قسم له مسلې دا به نورم منفي اثر پرې باسي او د طلبو طالباتو د راتلو شرف پیښور یونیورسيټي ته کم شي. بالکل جی تاسو دا خبره بیخي ټیک ده دا ځکه چې کله مونږ ته زمونږ حق په ټیم باندې ملو شي دا ما چې تاسو ته څنګه وي چې مونږ مختلف طریقو سره ډیپرایو کیږو جی ها که دا شیزونه نه کیږي مونږ ته زمونږ د مسایل حل شي نو استاد بچره نه غواړي چې سټرایک کوي جی ها دوه درې پیری مخکې سټرایکونه شوي دي دغه حقوقو مطابق شوي دي لیګل شوي دي او دغه شان لکه دا داسې نه ده چې مونږ نن په سټرایک کېناستو نو بس مونږ خو بس کار نور راشه په سټرایک کېنه جی اته میاشتې وشوې چې ایډورټایزمنټ شوی دی په خطونو لیکلو په مینتونو په مختلف افیسز ته پترو باندې ستړي شو اول ایډورټایزمنټ نه کېدو په پیښور یونیورسيټي کې یو ایډورټایزمنټ شو په 2015 کې صحیح بل ایډورټایزمنټ دا غینه سلور کاله پس لکه 15 په شروع کې شو نو بیا 15 16 17 په 18 کې وشو جی د 18 نه په 26 کې وشو زه تاسو ته وایم نو د دینه زیاتیات بسنګ چې مونږه خیر نه غواړو مونږه کمپټیشن کوو سلیکشن بورډ چې کیږي په دې کې اوپن پبلک کمپټیشن کیږي نو د هغې نه باوجود هم لس کاله پس ایډورټایزمنټ راځي بیا په هغې باندې درې سلور کاله لګي د هغې په پوره کولو باندې نو زمونږ دې سره بیا منفي اثرات پروزي په شاګردانو باندې د دې منفي اثرات به صرف په سټوډنټانو او د یونیورسيټي په انرولمنټ نه په دې قوم هم پروزي نو زمونږ هم دغه ریکویسټ چې زمونږ دا ډېره حساسه معامله دی په پرایورټي باندې حل کړي شي. بالکل صحیح او د حکومت ریسپانس او د ایڈمنسټریشن ترمنځ چې دا کومه فاصله ده تاسو دا غني چې دا د سټرایک او د تاسو کوششونو کاوشونو سره رنګ راوړي کنه زمونږ پوره امید دی جی چې زمونږ دا سټرایک چې دی وخت کې کم دی نو هغه د حق لپاره دی پناه حق نه دی که پناه حق نو د ټولي دنیا به مونږ ته ګوته نیولې وي او مونږ دا ګڼو چې لکه څنګه ما تاسو ته حساسه معامله ده چې د دې معاملې یا د دې ایشو په حساسیت په ایډمنسټریشن هم پوه شي او ګورنمنټ هم پوه شي ځکه چې زمونږ د بچو ټیم ضایع کیږي زمونږ د دې قوم ټیم ضایع کیږي د اساتذه کرام خپل حق غواړي صحیح نو دا نه حق سټرایک نه دی جی نو د دې په حساسیت به دې پوه شو امید لرو چې دا فاصله به ختم شي. بالکل صحیح ده ډیره زیاته مهرباني یقینا
ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وکړه چې په تفصیل سره دوی موږ سره خپل احساسات شریک او یقینا چې دغه جذبات دي چې هغه د یو استاد د زړه نه راوځي او باید چې همدغه جذبات چې د دې په وجه باندې بیا زورول کېږي طلبه او طالبات او والدین نو چې هغې ته هم پاملرنه وشي او دغه شانتې متعلقه او بیا هغه والدین چې د چا بچي او هغې په خپله زورلی کېږي نو هغې چې کوم د ووټ په ذریعه باندې حکومت راولي هغه متعلقه ممبران یا هغه متعلقه د صوبایي اسمبلی ممبران چې کوم هلته موجود دي هغې قانون سازي کوي او هغه قانون سازی تر مخه بجټونه مختص کوي نو بیا چې کوم د هغې وزارتونو ته رسي کابینه جوړوي نو د هغې د فیصلو اثرات په دې قوم باندې څه دي او د هغې نتایج څه مخې ته را روان دي باید چې دا خبره بیخي واضحه شي او دلته کې زمونږ او د متعلقه زمونږ په ووټ باندې د منتخب عهدیدارانو ترمنځ فاصلې کمې شي چې هغې زمونږ خوښه وکړي ځکه چې هغې زمونږ خوښه غواړي د یو ووټ په ذریعه باندې یو دماغ لو هغې نه پس به نورې خبرې اترې کوو مونږ سره اوسئ محترمو کتونکو یو وارې بیا هرکلی پروګرام دی فرام د کیمپس زیم ښایسته رحمان مونږ خبرې اترې کوو د پېښور یونیورسټۍ متعلق او تاسو ته معلومه ده چې پېښور یونیورسټي یو ډېر اوږد او لوی تاریخ لري لوړ مقام لري په دې بنیاد باندې مونږ دا کوشش او کاوش شروع کړی دی چې دلته کې کم بحرانونه دي که هغه مالي دي که د پروموشن متعلق دي او دغه شانتې نورې مسلې دي د اعلی تعلیم په مد کې چې هغه مونږ واضحه کړو نو نن مونږ په پیوټا کې موجود یو د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسیشن چونکې ظاهره خبره ده چې دا ټولې مسلې نیغ په نیغه تړلې وي د ایډمنسټریشن او د دوی ترمنځ او بیا طلبه او طالبات پکې سفر کیږي ځکه چې هغې خو کوشش دا کوي چې هغې خپلې زده کړې چې کوم دی جاري وساتي او مونږ په تېرو وختونو کې هم کته چې طلبه او طالباتو ته هم هغه شانتې آزاد او ښکلی ماحول نه میلاویږي چې د کم په بنیاد باندې هغې ښه طریقې سره د هغې ذهني تربیت وشي او ښه طریقې سره ګروم شي او دنیا سره مونږ سیالي وکړو نو دغه مشکلات هم شته دی یعنې مطلب دا دی چې څومره هم هلې ځلې کېږي اخره کې بوج او دباو چې کوم دی دا په طلبه او طالباتو راځي او دا پروګرام مونږ کنډکټ کوو هم د دې دپاره چې طلبه او طالباتو دپاره کم خنډان او کمې مسلې موجودې دي د دې دپاره لاره هواره شي هغه که هر څوک دي او هغې که هر څنګه جذبات لري نو باید چې د هغې اثرات مثبت شي او هغه مثبت اثراتو په صورت کې د داسې چې اعلی تعلیم ځوانانو ته ورسي او څنګه چې موږ سره محترم فیکلټي ممبرانو زموږ پینلسټ په خپلو خبرو کې دا واضح هم کا چې همدغه د کام پروډکټ دی همدې سره قامونه جوړیږي ځوان کل په یو قام کې د ملا د تیر حیثیت لري نو چې زموږ ملا مضبوطوي د موږ د پینلسټ نیکسټ پینلسټ موږ سره موجود دی زموږ د پینل سره به خبرې اترې کوو سر ډېره مهرباني د وخت راکولو تاسو را سره لومبې خپل تعارف وکړئ او بیا به موږ خپلې تفصیلي خبرې جاري ساتو ډېره مننه ښایسته رحمان صاحب زما نوم محمد نعیم بټ دی سر او زه یونیورسټي اف پېښور یو انسټیټیوټ دی هغه نوم دی انسټیټیوټ اف ایجوکیشن ریسرچ جی هغه کې اسوسییټ پروفیسر یم جی سر او د پیوټا سیټینګ وایس پریزیډنټ یم جی تاسو ماشاءالله دغه خپل خدمات تر سره کوئ او دا چې کوم انسټیټیوټ دی نو ظاهره خبره ده چې دا هم د جدید تقاضو مطابق وخت په وخت باندې په دې کې دغه هماهنګي راځي او بنیادي مقصد یې دی چې تعلیمي هلې ځلې نورې مضبوطې او قوي شي تاسو دا ګڼئ چې د سټرایکس دغه چې کوم د استادانو د انتظامیې او د انتظامیې او د حکومت ترمنځ چې کومه خلا ده نو دا په طلبو طالباتو باندې یو منفي اثر پرې باسي او دې وخت کې د پېښور یونیورسټۍ چې کوم تعلیمي معیار کم چې سابقه اوقاتو کې پاتې شوی دی په باندې څه منفي اثر پرې باسلی دی ستاسو چې کوم د سوال دی دې نه مخکې زه یو خبره کول غواړم جی ضرور چې د عوام او حکومت جی چې مفاد یو وي نو مسایل نه اوچتېږي جی چې کله زه عوام خبره کوم نو زه ځان هم یادوم سټوډنټس هم یادوم او ایډمنسټریشن هم یادوم موږ په یونیورسټي کې جاب کوو جی سټوډنټ سبق وایي ایډمنسټریشن والا هم جاب کوي او بل طرف ته زموږ حکومت دی جی حکومت چې زموږ د مفاداتو خیال ساتي جی او مونږ فردر چې کوم زموږ سره چې کوم اسوسییټډ خلک دي د هغو مفاداتو خیال ساتو هیڅ پرابلم به نه کریټ کیږي چونکې د حکومت زموږ چې کوم مفاداتو د هغې خیال نه ساتي او چې کوم حکومت ریپرزنټیټیو ناست دي په دې ایډمنسټریشن کې هغه د زموږ د مفاداتو خیال نه ساتي نو هغه ډایرکټ اثر به بیا پرېوځي په سټوډنټس باندې دې نه مخکې عارف صاحب او روزیر صاحب او میډم چې کوم دی هغه دا خبرې وکړلې چې ټیچر خوشحاله نه سبق به څنګه ښایي بالکل صحیح د ټیچینګ او ریسرچ دا د ریلیکس مایند کار دی دا د ټینشن سره نشي کېدی تاسو وختي تپوس هم وکړو چې ایډمنسټریشن تاسو څه خلا ده د وایس چانسلر چې کوم دی دا د حکومت نامینی دی
دې په دې یونیورسټي کې ناز دی دې لپاره چې یونیورسټي چې کم دی هغه خپل پراپر میکانیزم باندې چلیږي. بالکل صحیح ده. زمونږ پروموشنز دي په دې کې دوه قسمه پروموشنز دي. زه ستاسو د وخت نه فایده وچوتم چې زمونږ سره په دې یونیورسټي کې دوه قسمه فیکلټي ممبرز دي. یو په BPS باندې دي، یو په TTS باندې دي، ټینیور ټریک سسټم باندې. د ټینیور ټریک سسټم HEC متعارف کړی دی دې لپاره چې پنشن بني. بالکل صحیح ده. فیکلټي ته به سیلری به ملایويږي جی بیٹر دین د BPS چې هغه اوس هغه قسم ختمه شوه. اوس BPS سیلریز بیٹر دی TTS نه، خو فار د سیک اف آرګومنټ او هغه به پنشن بني. اور یو میکانیزم دی چې هغه به خپل ډوزیر وي، هغه به خپل ایویلیوشن وي، او هغه خپل سلیکشنز بورډ وي. فار ایگزامپل چې ټایم نه زیات تیر شو او هغه سلیکشن بورډ په ټایم ونه شو چې څونه ډیلی به راځي، د دې خساره چې کم دی دا به یونیورسټي اوچتوي. اوس زموږ یونیورسټي کې TTS امپلایز هم دي، دا هغه خپل ټایم هم پوره شوی دی، کال اوړېدلی دی، خو یونیورسټي هغه سلیکشن بورډ هم نه کوي. دې مطلب دا دی چې یونیورسټي قصدن دا کار نه کول غواړي. دې کې څه داسې ټیکنیکل فلا نشته. NOC یو خبره ده، TTS لپاره هغه NOC هم نشته. بالکل صحیح. بل NOC چې کم دی هغه قانوني حیثیت هم نه لري. جی هغه نه سټیچوټس کې ذکر شته، نه ایکټ کې ذکر شته. موږ سټرایک باندې ولې ناست یو؟ دا ډېر بیسیک کوېشن دی. ایگزیکټلی هم داسې ده. فار د لاست 8 months چې کله نه ایډورټیزمنټ شوی دی، موږ حکومت ته پیوټر زه خبره کوم، پیوټر حکومت ته خپل چې کوم زه وزیر تعلیم صاحب دی د هغې منسټري سره تھرو HED تھرو ریلیونټ پرسنل چې کوم هلته دي، موږ ډېر پیرې خط و کتابت کړی دی چې موږ لا تاسو هیرینګ راکړئ، زموږ خبره واورئ، موږ څه ویل غواړو، زموږ مسایل څه دي، خو تر ننه پورې موږ ته هلته نه څه جواب نه راغلی. صحیح. دغه شان موږ وایس چانسلر صاحب سره هم ملاقاتونه کړي دي. ریسنټلی یو هفته مخکې ملاقات شوی دی. صحیح. وایس چانسلر صاحب ټول بلیم ملبه په حکومت اچي. هغه وایي چې چونکې دا NOC دی او حکومت دی او حکومت څه مفادات وي، ډیفینیټلی د خلکو خپل مفادات دي. وایس چانسلر به دا خواهشي چې زه داسې کارونه کوم چې زه ګورنمنټ سره ټسل کې راشم او سبا زما چې کم کریر دی په هغې کې څه مسله راشي نو هغې به خپل مفادات دي، زموږ خپل مفادات دي. موږ د ټول چې کم مراحل دي خپل اگزاست کړي دي، موږ ټول مراحل تیر کړي دي. په دې کې خط و کتابت، دې کې ریکویسټ، دې کې خبرې ترې، دې کې جرګې، دې کې هر قسم خبره چې کم دی هغه کړې ده. آخر کې دا یو سیویلایزډ هتیار دی موږ سره. صحیح. یو سیویلایزډ زموږ حق دی چې موږ خپل سټرایک، خپل احتجاج ریکارډ کړو. هغه ریکارډ لپاره موږ تاسو ته هم دعوت ورکړی دی چې تاسو راشئ زموږ خبرې واورئ. د میډیا په تواسط سره د ټول خلک به زموږ خبرې اوري، پیرنټس به اوري، سټوډنټس به اوري. دې کې څه مسایل وي، وی آر اوپن ټو ایوریباډي. موږ دلته ناست یو چې څه مسله موږ اوپن یو چې موږ ته خلک راشي، موږ سره خبرې ترې وکړي. او ډیفینیټلی دا سټوډنټ چې کم دی دې سره سفر کیږي. خو ټیچر کمیونټي همیشه یو بل عمل هم کړی دی او هغه دا دی چې کله هم موږ سټرایک په ناست یو، په سټرایک باندې موږ هغې نه پس خپل ورکلوډ پوره کړی دی. موږ خپل کلاسز په میک اپ کلاسونو په شکل کې اغستې دي، هغه کورس خپل ځان باندې بوج راوستی دی، هغه کورس پوره کړی دی. بالکل صحیح. نو دغه دا یقینا چې دا ستاسو دومره ماشاءالله دومره ایفرټس هم دي او د هغې باوجود هم ظاهره خبره ده چې که مونږ وګورو نو د موجوده وزیر اعلی هم او وزیر تعلیم چې کوم د اعلی تعلیم وزیر دی نو هغه هم د پېښور یونیورسټۍ طالب علمان پاتې شوي دي. نو چې دومره ښه ځای کې تربیت هم وشي، دومره ښه ذهن سازي هم وشي، په خپله د دې مسلو نه واقفیت هم لري، ظاهره خبره دا ټول او دغه شانتې د وایس چانسلره پورې چې څومره هم زمونږ اعلی عهدیداران دي هغه کم عوامل وي چې هغه تربیت هیر کړي چې او هغه مسلې هم هیر کړي چې کم په خپله هغې د کم پروسس نه تیر شوي وي. نو په دې مرحلو باندې د راتګ کم عوامل دي چې کله دې عهدو ته راورسي نو دوی هغه سابقه یا د خپل هغه زوړ وخت چې کم احساسات دي هغه هیروي. ستاسو په خیال باندې څه عوامل کیدای شي د دې کې خو جي او کوم پیغام به ورکوي د هغې په بنیاد باندې چې هغې خپل زوړ وخت یاد کړي او د مسلو حل دپاره لارې ولټوي؟ دې کې چې کوم بیسیک خبره ده هغه د ترجیح. جی ها. ترجیحات. حکومت چې کوم دی 18 امندمنټ پس 2010 کې 18 امندمنټ راغلی دی، هغې نه پس نن 16th ایئر شروع دی. ترجیح دا پکارو چې دلته صوبایي HEC جوړه شوې. صحیح. هغه لا پورې جوړه نه ده. نمبر 1. نمبر 2 څنګه عزیر صاحب هم خبره وکړله چې حکومت په دې بجټ کې 10 ارب روپے مختص کړي دي 34 یونیورسټیانو لپاره.
خو هغه 10 ارب روپۍ هم بجټ حصہ نه ده، هغه د ګرانټ ان ایډ کې راغلی دی. د دې مطلب دا دی چې کم وایس چانسلر د حکومت خبره به مني، هغه ته به هغه هم حصہ ملاویږي. دې کې څه داسې خبره نشته چې 34 یونیورسټیانې دي هغه به ایکولی ډیوایډ شي. اوس پورې هغه 10 ارب روپۍ کې 3.5 ارب روپۍ لا هم حکومت سره پاتې دي، هغه استعمال شوي نه دي. او په دې تناظر کې موږ حکومت ته یو ختم کړی دی تیر ویک چې موږ لا 1.5 بلین ګرانټ ان ایډ چې کوم دی زموږ بیل اوټ پیکیج راکې چې زموږ مسایل ختم شي. نو تاسو د میډیا په توسط سره ز سی ایم صاحب سره جی او مینا خان صاحب دا ریکویسټ کوم چې چونکه تاسو د یونیورسيټي اف پېښور الومنای د اکونومکس ډپارټمنټ سټوډنټ پاتې شوی، تاسو په دې سیستم هم پوهې. پکار دا دی چې تاسو خپل پوزیشن، خپل انډرسټانډینګ، خپل عہده، خپل پاور د یونیورسيټي اف پېښور په پروموشن کې او د فیکلټي او سټوډنټس په پروموشن کې ولګوي. او موږ دا تمه لرو چې ان شاء الله دی به د طرف ته راځي چې یونیورسيټي اف پېښور چې کوم مسایل دي، د ټیچران چې کوم مسایل دي، د دې حل طرف ته راځي. بالکل صحیح. یقینا ډیره زیاته مهرباني او ګرانو کتونکو څنګه چې موږ په دې پوره ډسکشن کې وکړه او څنګه چې اخرنی سوال هم زما او چې کله متعلقه عہدو ته په مختلفو مرحلو باندې لکه د وایس چانسلر عہده د انتظامی دغه شانتي بیا حکومتي عہدیداران شي، نو د هغې عوامل څه دي چې هغې خپله رویه بدلوي. نو دې کې دا یو څیز په نظر باندې راځي چې زمونږ وخت په وخت باندې په دې سیمه کې په دې منطقه کې حالات بدلیږي، په دې کې ترجیحات بدلیږي او دا ټول هر څه راځي تربیت طرف ته. نو پکار دا دی چې په دې حواله باندې کار وشي چې زمونږ شخصي یعنی زمونږ تشخص چې کوم اړخونه دي هغه دومره په مضبوطو بنیادونو باندې جوړ شي چې راتلونکي وخت دپاره کار اسان کي. په هغې کې زمونږ د ترجیحاتو بدلون را نشي. زه به ورته دا ووایم چې د لالچ په بنیاد باندې د عہدې د خیال ساتنې په بنیاد زمونږ ایماني جذبه چې کوم دی هغه کمزوري نشي. او یا چې کوم دی دا عوامل په دې وجه هم دي چې کیدای شي چې هغوی په دغه ټول امورو کې چې کله د دې ټولو حالاتو نه تیر شوي نو هغوی مطمئن دي، نو په دې وجه باندې هغه فیصلې مخې ته نه راځي. بهرحال دا یو سوال دی ځکه چې په دې حواله باندې خو نه زه فیصله کولی شم، نه متعلقه عہدیداران او نه یو په دې کې سټیک هولډر یا اختیارمند چې په دې څلور واړو پیلرز کې کوم د یونیورسټۍ یا د جامعاتو موجود دي، همدغه شانتې د معاشرې هم که سیاسي اړخ دی، که معاشي دی، که معاشرتي دی، که اقتصادي دی، نو هر چا خپله رایه ده او هغه رایه په خپل ځای باندې ټیک ده. اوس په دې کې چې کوم سوالیه نشانونه راځي نو د هغې عوامل ټولو ته موږ ښکاره هم وي، خو په ښکاره لفظونو کې هغه مخې ته راتلل یقینا چې دومره اسان کار نی، خو بیا هم وخت راځي چې د هغه مسلو د حل دپاره لارې چارې ولټولی شي او د هغه مقصدونو حصول دپاره لار اسانه شي چې کوم موږ ځان ته ټاکلي او کني نو بیا تباهي راځي، بربادي راځي او د هغې نتیجې موږ وخت په وخت باندې وینو. نو پکار دا دی چې هر هغه قوم چې هغه خپل ځان د ترقۍ په بنیاد باندې مخکې بوتلل غواړي، موږ غواړو چې زموږ قوم دی په دنیا کې وځلیږي، زموږ اثرات او زموږ چې کوم د فیصلې دي دا د دنیا ته په ښو ټکو کې د یادې شي، په تاریخ کې د په ځلانده لفظونو کې ولیکلی شي. څنګه چې موږ د مختلفو قامونو مثال ورکوو، موږ دې هم هغه شانتې ساینسي تجربې وکړو چې څنګه پوره دنیا کوي، علمي تجربې دې وکړو چې څنګه پوره دنیا کوي. نو صلاحیتونو دلته کمې نشته، خو که کوم ځای کې فرق دی یا په کوم ځای کې لوپ هولز په انګریزي کې ورته یا لږ ډېر سوري پاتې دي، نو باید چې د دې د بندولو دپاره یو ښه حکمت عملي وټاکلی شي او دا به راځي په مذاکراتو باندې، په خبرو اترو باندې او هم په دې وجه باندې فرام د کیمپس موږ تابع کوو چې په دې کې خبرې وشي او خبرې هغه چې د کار وي او مقصدونه ترې ترلاسه شي. د ټولو معزز پینلیست زه ډېر زیات مشکور یم چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت موږ له راکړو. ډېره مهرباني ستاسو د وخت راکولو. محترمو کتونکو همدې سره د پروګرام فرام د کیمپس وخت سرته رسي. د کیمرامین آصف علي قادري سره ښایسته رحمان تاسو نه اجازت غواړي د نیکسټ اپیسوډ پورې کوشش وکړو چې د خیبر پښتونخوا نور یونیورسټو کې وخت په وخت باندې تاسو سره متعلقه فیکلټي ممبران متعارف کو. د الله پامان تل ښاد آباد او بریالي اوسئ او د نورو داسې قسم له معلوماتي پروګرامونو دپاره مشرق ټي وي ګورئ.